الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد. سوال دا دی چې بعض خلک رمضان کې د شپې نه د نیت څخه الفاظ وایي، د روژې دپاره د نیت الفاظ ویل، په دې الفاظو سره و بصوم غد نویت من شهر رمضان، د دې حکم شرعي څه دی؟ د اول خو دا خبره چې روژه وي او که هر یو عبادتي دا نه صحیح کېږي مګر په نیت سره. د هر یو عبادت دارومدار او صحت موقوف دی په نیتونو باندې. حدیث د بخاری مسلم کې راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انما الاعمال بالنیات، یقینا صحت د ټولو اعمالو موقوف دی په نیتونو باندې. اعمال کاغه روجه ده، کاغه منځ دی، کاغه اختر دی، کاغه نور عبادات دي، نو د دې صحت چې دی دا موقوف په نیتونو باندې دی. چې نیت نه وي نو عبادت په د کوم ځای نه سړی وکړي. وانما لکل امرئ ما نواه، او د هر سړي دپاره هغه څه دي چې د څه نیت یې کړی دی. د روژې نیت هم په زړه کې قصد او ارادې ته وایي. نو د روژې دپاره نیت د شپې نه شرط دی، د سبا د خطو نه مخکې. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، ترمذي کې راځي، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له. چا چې عزم ونکو، نیت ونکو د روژو د سبا د راختو نه مخکې د روژې نه کېږي. په بل روایت کې راځي، چا چې د شپې د روژې نه نیت ونکړو فلا صیام له، د روژه نه کېږي. نو نیت خو په تمامو عباداتو کې بنیادی شی دی، او د زړه قصد او د زړه ارادې ته وایي. خدا پیژندل پکار دي چې نیت څه شی دی. نو نیت دا د زړه عزم او د زړه ارادې ته وایي. کلکې ارادې ته نیت ویلی کېږي چې دا کار به کومه. نو معنی دا ده چې د شپې نه به سړی د عزم کوي، دا کلکه اراده به کوي چې سبا له به انشاءالله روژه نیسم. دا نه چې په خولې باندې به وایي. په خولې باندې ویل دا مشروع نه دی، بلکې دا بدعت دی. د نیت الفاظ د منځ وي او که د روژې وي او که نورو عباداتو الفاظ په نیت باندې او تلفظ باندې سړی وي. د نیت الفاظ که د روژې دا نیت وي بصوم غدین نویت من شهر رمضان، نو دا بدعت دی. ځکه دا عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، د صحابه کرامو نه، د سلف و صالحینو نه دی ثابت. که د الفاظو ویلو کې څه خیر وي نو خامخا د الله نبی به کړی او د الله د نبی صحابه به کړی. من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، چا چې زمونږ په دین کې یو نوی کار جوړ کو نو بس دا مردود دی، الله یې نه قبلي. الله په هغې باندې هیڅ اجر نه ورکوي، بلکې الټا بدعت چې دی گمراهي ده. کل بدعت ضلاله و کل ضلالة فی النار. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هر بدعت گمراهی ده او هر گمراهی ځای چې دی دا جهنم دی. دا کم خلک چې په خولې باندې نیتونه وایي د منځونو یا د روژو، نو دا په ډېرو بدعاتو کې مبتلا دي. او دوی دا تصور کوي چې دا دین ناقص دی، ځکه چې دا شی د الله د نبی نه او د صحابو نه نه دی ثابت. قرآن حدیث کې په خولې باندې د نیت الفاظ نشته. کاغه د جنازې د منځ دی، کاغه د اختر د منځ دی، کاغه د روژې دی، کاغه د عامو منځونو دی. په خولې ثابت نه دی د نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام او سلفو نه. نو لہذا دا دین کې یو نوی کار دی او دا بدعت دی او هر بدعت گمراهی ده او دې نه ځان ساتل پکار دی، دا ګناه ده. امام ابن قیم په اغاثة الاحبان کې وایي چې دې کې ډېر بدعات راجمع دي. په خولې باندې چې کوم سړی نیت وایي په خولې باندې، نو دارنګې دې کې ډېر بدعات راجمع دي. متابعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه چې په فعل او قول کې دی، نو دارنګې په
ترک هم دی چې رسول الله یو عمل نه دی کړی نو بس هغه پرېښودل پکار دي، هغه کولو کې خیر نشته.